هر هغه معاشره چې په کمې کې جزا او سزا نه وي هغه معاشره ترقي نشي کولی. که چېرې نن دا ګلونه دا ماشومان چې کوم زما مخې ته ناست دي که د دوی اپریسیشن ونه شي او د دې اپریشیشن سره سره د دوه والدین نه ونه غوښتل شي. ګوره د والد صاحب دپاره زه نن د دواړه والدین زوی نه زما مخې ته ناست دي، یقین وکړه چې دو ته چې کوم د دو په زړه کې نن دا کومه خوشحالي ده نو دا خو د زړونو موږ دننه نه یو چې دننه په زړونو کې څه دي، خو دو چې نن څومره خوشحاله دي نو زما خیال دی دومره خوشحالي به دو ته په ژوند کې نه میلاو شوي. واحد پلار داسې یو پرسنالټي ده چې دا غواړي چې زما د بچی دا د زما نه په تعلیم کې هم ولاړ شي، دا د زما نه په عهدو کې هم ولاړ شي، دا د زما نه په معاشره کې د ده نه زیات عزت وي. دا به صرف واحد والد صاحب وي، بل دا پیرزونه هېڅوک نه کوي. دا نه د تره زوی کوي نه د ماما زوی کوي، ایون رور هم نه کوي. رور به هم د رور سره جیلسي ساتي. واحد پلار چې دی دا په بچي خفه کېږي او د ترقي غواړي. نن زه چې دا اینم دا دواړه والدین صاحبان الله تعالی دې کړي چې د دوی د بچي نور هم ترقي وکړي او د دوی په شان په کور کې زما مې والد صاحب دی. ما ته اوس هم یاد ده چې هغه به زه د لاسه به نیولې ما سکول ته به بوتلم. زموږ په وخت کې خو دا ټاټو دغه د ګورنمنټ سکولز نو سخته خو دو تېروي، د دې نه خو انکار نشته چې والد به سخته تېره نه کړي او د هغه زوی به اعلی مقام ته لاړ شي. د دو سختي تکلیفونه د دو هغه مصایب بیا د مور تکلیفونه هغه رايوځي شي نو بیا د دې بچي نه یو انډ پروډکټ جوړ شي او هغه انډ پروډکټ ته بیا موږ وایو کامیاب انسان. که تاسو وایئ چې زما بچی د یو پرفیکټ انسان جوړ شي نو د ده کې به یو بیلنس ساتئ. لکه تله نه وي تله کې چې دوه چابړي که نه یو طرف ته خو ښکته شو نو خو بیا هغې ته بیا موږ انصاف هم نه وي ګډه وړي. نو دا به داسې ساتئ چې دې کې به یو بیلنس ساتئ، دنیا به مو له ښایسته کوئ، اخرت به مو له ښایسته کوئ. دا کم ماشومان چې ناست دي د دوی دپاره به انشاءالله بل پروګرام به هم صابر به یې ارینج کوي او په هغې کې به موږ نور ماشومان هم نامینیټ کوو او انشاءالله هغه به د دې دوو ماشومانو پکې نور هم ښه ماشومان نوځي. دا یو دستور مونږ کېښودو، مونږ یو روایات کېښودو د دې هیډ سکول چې انشاءالله چې کم سټوډنټ ښه کارکردګي کوي هغه ته به جزا سزا میلاوي. تاسو چې څومره محنت کوئ د هغې به تاسو ته انشاءالله ریوارډ میلاویږي او بیا تاسو له خدای داسې پرنسپل درکړی دی صابر بھائی چې هغه خو د هغه نه خو موږ زده کړه کوو او د هغه نه خو د روایاتو چې خلک سکولونه څنګه چلوي او په سکولونو کې بیا روایت څنګه انګیج کوي په هغې خو ماشاءالله دغه ښه ایکسپیرینس دی. زما هغه ته هم ریکویسټ دی چې دا کم روایت تاسو په دې سکول کې په هیډ سکول کې د دې سټارټ واخیستو دا اینډه پورې ورسوئ. کم سټوډنټ چې قابلان دي هغه انکرج کوئ، مخې ته یې راولئ او دا به انشاءالله د دې تحصیل درګۍ د دې مور پلار دپاره د دې سکول مشر دپاره د دې ادارې د مشر دپاره به دا یو د یو نیک ثوابۍ د یو ښه نوم یو سبب